هر مؤمن بنده د هغه د ارمان چې په دنیا کې مال الله رزق راکړي او الله زما لپاره کافي شي او د مرګ نه پس مال الله جنت راکړي. 3 کسان داسې دي چې د هغوی په باره کې الله رب العالمین ذمهداري اخیستې ده. په دنیا کې ولهم ذمهداري اخیستې ده که دوی ژوندي او که دوی وفات شي او دنیا نه لاړ شي دا ذمهداري اخیستې ده. امام بخاری رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل و 3 كلهم ضامن علی الله تعالی 3 کسان داسې دي چې د هغوی په باره کې د دې 3 وړو په باره کې الله ذمهداري اخیستې ده. نبی علیه السلام فرمایي ان عاش رزق وکفیه که دې 3 کسانو له الله ژوند ورکړو په دنیا کې دوی له الله رب العالمین پراخه او ښایسته رزق ورکړي او الله رب العالمین به دې 3 کسانو دپاره کافي شي د دوی د ضروریاتو، د دوی د حاجاتو، د دوی د مسایلو، د دوی د مصیبتونو، د دوی د ژوند د هرې مرحلې دپاره به الله رب العالمین کافي شي. و ان مات ادخله الله الجنه او که دا 3 کسان چېرته د دنیا نه لاړ شي وفات شي الله رب العالمین د دې خبرې ذمهداري اخیستله چې ادخله الله الجنه الله به دا 3 کسان جنت ته داخلوي. اوس دا 3 کسان څوک دي؟ اول انسان من دخل بیته فسلم فهو ضامن علی الله. کم انسان، کم مؤمن بنده، کم مسلمان چې هغه کور ته داخل شي او په کور اهل و عیال باندې سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا داسې بنیادي عمل دی چې نبی علیه السلام فرمایي الله رب العالمین د دې انسان او د دې مؤمن ذمهداري اخیستې ده د 2 خبرو. انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي و ای انس چې کله کور ته داخليږي نو سلام پابندي کوه. په دې سلام کې ستا دپاره برکت او خیر دی او ستا د اهل و عیال دپاره خیر او برکت دی. سلام کې د سلامتیا دعا ده او چې کله مؤمن بنده کور ته داخل شي او د سلامتیا دعا په اهل و عیال باندې وکړي نو ښکاره خبره ده په دې کور کې به خیرونه وي، برکتونه به وي، بیمارۍ، مصیبتونه، پریشانۍ به نه وي. ځکه نبی علیه السلام دومره اهم کار طرف ته اشاره وکړه. او من خرج الى المسجد فهو ضامن على الله. او دویم نبی علیہ السلام فرمایي کم مؤمن بنده چې د مانځه دپاره د خپل کور نه ځي د جومات ته او د فرض منځونو پابندي کوي، په جومات کې د جماعت پابندي کوي، نبی علیہ السلام فرمایي فهو ضامن على الله تعالی. د دې انسان په باره کې الله ذمهداري اخیستې ده د دغې 2 خبرو چې رزق به الله ورکړي او الله به ورله کافي شي که الله ورله ژوند ورکړو او د هغې نه بعد که الله د وفات کو او د دنیا نه لاړې نو الله رب العالمین به جنت ته داخلوي. په کار ده چې د دې 5 وخته منځونو پابندي به جماعت هر مؤمن بنده وکړي. او دریم نبی علیہ السلام فرمایي ومن خرج فی سبیل الله فهو ضامن علی الله. کم مؤمن بنده چې د الله د دین د غلبې دپاره د خپل کور نه جهاد فی سبیل الله دپاره وځي دې مؤمن به باره کې الله رب العالمین ذمهداري اخیستې ده. یا خو به دې لاړ چې هلته به غنیمتونه ولا الله ورکړي او را به شي د غازي په حیثیت نو الله ولا هم دنیا به ورکړي او هم به چې کوم دی ثواب او که چېرې دی هلته شهید شو نو الله به جنت ته داخل کړي. ما محترمو دا 3 هغه کسان دي چې دا ډېر بنیادي کسان دي او دوی په باره کې الله ذمهداري اخیستې ده د دغې 2 خبرو. هر انسان د رزق پسې ورپسې دی او هر مؤمن دا غواړي چې مال الله جنت راکړي. په دې 3 اعمالو پابندي که مونږ تاسو وکړه الله رب العالمین دغه 2 ضرورت زموږ پوره کړي. الله تعالی د صحیح عمل توفیق راکړي.